محسوس کړی چې دومره وږی ته چې ته د بازار کې یو دانې شفتالو ته ټینګېدی نه شي او دا ته د بازار کې خورې خو مسلمان دومره لوی شاپر دی چې ټک خدا کولو کو دلته روټ په غاړه ورته کېنه او ستا د قسم وي چې ټول شاپر دلته وخوره که تا ته چا ووایي چې بد دی وکړو خدای دې کور راکړي دغه سړي مونږ او تاسو مسلمانانو چې دی په ګیلو کې یو شکوو کې یو هر وخت چې دی زموږ په ژبه باندې ګیلۍ شکوی شکر مو ادا نه کړ د الله تبارک وتعالی نه په خپل مال دولت باندې چې په ماړه خېټه باندې روټۍ وخورو بچو سره یو ځای کینو محتاج نه یو چاته مو لاس نیولی نه نهر پاتې نشو په بدن باندې بربنډ پاتې نشو دا ډېر لوی فضل او کرم دی د الله تعالی خو مونږ او تاسو چې ټول مسلمانان وګورئ هغه ګیله کې دی شکوه کې دی شکایت کې دی هیڅ یو سړی چې دی هغه دنیا کې دا نه وي چې زه موړ یم او ما ته چې الله تعالی کوم رزق راکړی دا زما لپاره کافي دی دا هیچا ونه ویل د دې وجه بنیادي وجه زه درته بیانوم د حدیثو په رڼا کې چې دا ولې دا خلک چې دی شکوې ولې کوي دا ګیلې ولې کوي که چېرې ډریور سره کېناستې هغه نه دی تپوس وکړو یاره دا ګاډی دی څنګه دی مزدوري دی کوي که نه نو د خبرې نه وړاندې دوه درې کنځلې په دې ګاډي پسې وکړي د مېرمن داسې داسې فلانی داسې داسې ولې وي دا چې دی مړه بس یاسې بس ټیم تېرو را تېرو مزدوري یې نشته که چېرې تجارت والا سره کېناستې هغه تپوس ته وکړي اول کنځلې وکړي یاره روزګار خوند نشته دکاندار سره کېناستې هغه کنځلې کوي دکان پسې مزه یې نشته هر یو سړی شکوه کې دی حالانکه دومره خو هر سړی چې دی روټۍ خوري څوک هم ګیا نه خوري دومره خو پته چې دی ډریور په دې ګاډي باندې مزدوري نه کولی او د ضروریات پې نه پوره کېدی نو دا لیونی دی چې د پېښور د کوارټر ډېر فلې کوچ خوشی کړي او ډي اے خان ته یې ورسوي پېښور نه چې دی کوچ خوشی کړي لاهور ته یې ورسوي چې دا پکې رزق نه ګټي نه دماغ یې کار پرېښی دی چې دا شوګیرې تېرې منډې ترډې وي یا د دې ځای نه چې د سوزکي او د ټوګان د ګاډي چې خوشي کې پېښور ته ورسي داسې نه ده دته رزق میلاویږي د الله تعالی کرم دی ورباندې گزاره ضرورت یې پکې پوره دی خو دی ناشکره که چېرې دکاندار په دکان کې چې دی د روزګار نه چلېدلی او د خپل رزق پکې نه ګټلی حلالې 2 روپۍ یې نه ګټلی بچولې رزق نه شوی پیدا کولی پکې نه دا لیونی دی چې دا د وړیو جمع کې دکان کې ناسي مړی ژوندی ورته پریښې خپل روزګار کوي خو حالانکه شکوه زموږ ستاسو عادت جوړ شوی دی او دا وجه څه ده دا وجه دا د مسلمانانو چې په موږ او تاسو کې قناعت نشته دی قناعت مطلب دا دی چې موږ ته رب العالمین څومره رزق راکړی دی او څومره یې چې دی زما او د ستا اوقات دي څومره مو حیثیت دی دومره یې راکړی دی موږ په هغې باندې صبر نه دی کړی موږ بې صبره یو مونږ په هغې باندې شکر نه دی ادا کړی که چېرې مونږ په خپل مال باندې صبر کولی که نه بیا به مو چې دی په خوله باندې شکوې نه وی بیا به مو په خولې باندې چې دی ګیلې نه وی بیا به مونږ تاسو ته مخې ته چې دی د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه زندگی مخې ته پرته ده اگر چې مونږ ته ناخبره یو مونږ تاسو ته مخې ته د حضرت ابوبکر زندگی پرته ده د حضرت عمر فاروق زندگی پرته ده حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک فرمی وی زما کور کې د خوراک درک نه لګې د یو شپه لوږې راواغسته ما ډېر زیات وی زه بار راووتم ما ویل چې که چېرې څوک چېرته یو مسلمان را باندې راغی او ما له چې دی د روټۍ ست وکړو ما باندې یو ټیم روټۍ وخوړه وی زه بار ناست یم او دې دوران کې حضرت ابوبکر هم راووته وی هغه نه مو تپوس وکړو څه له راووتې همدغه مسلې راویستې و چې کور کې د خوراک درک نه لګېده او دی په خېټه باندې نهر دی بهر راووته د دې دپاره که چېرې چاره ته روټۍ ستو کو روټۍ را باندې وخوړه وی مونږ دواړه ناست وو دې دوران کې نبي کریم علیه الصلاة والسلام هم بار تشریف راوړ وی تپوس مو ورنه وکړو راته ویې فرمیل چې هغه ضرورت راویستی کوم شي چې تاسو د کورونو نه راویستي یئ که نه وی همغه مسلې زم د کوره راویستی یم د په کور کې هم چې دی د روټۍ درک نه لګېده او دی مبارک نهر دی او بار راوتلی دی بیا هم هغوی مبارکو ناشکري نه ده کړې به هم شکوې نه دي کړي به هم ګیله نه ده کړې په ما او تا باندې په ایمان یم وایې
بما او تا باندې زنګ په دې کلی کې د گاوند کې ډیر غریبانان شته دا نه وایي چې خلک ډیر زیات مالدار ډیر غریبانان پکې شته دي ونه پیمان وایي دا چې تاسو ته څوک معلوم دی چې هغه کړه د شپې روټي درک نه لګېدلې هغه په مړه خټه باندې روټي نه خورلي که ډیرم غریبانان خو د رزق خو الله تعالی په مړه خټه راکې کنه مړه هغه چې زو ته دغه د خاطر یو خرو دغه د خاطر مونږ ته ملاویږي دغه د خاطر آباد یو دغه د خاطر نمر راخیږي نمر پریوزي دغه د برکت سپوږمۍ راخیږي دغه د برکت دنیا آباد دغه د خاطر ده ما او تا چې د ځان چې پیجندلې د دوی د برکت ده ما او تا چې کائنات پیجندلې د دوی د برکت ده کوم رب پیجندلې د دوی مبارکو د برکت ده ک کعبه ته سجده لګو قبله ته د دوی د خاطر ده ک صحابه کرام عزت او عظمت په زړونو کې لرو د حضور د برکت ده مړه پاغه مبارک مانیم دا حالات راغلي چې کور کې به روټه درک ونه لګېدو د لوګ نه بهر راوته بیم ګیله نه کړ بیا حضرت عمر فاروق فرمایي حضور مبارک یو صحابي کر بوتلو زو ابوبکر ځان سره بوتلو رضی الله عنهما د مبارکم لاړ ویل داغه صحابي کر چې موږ کیسه وګدل مختصر بیانوما وی روټه مور کر او خوړه وی کجوره مخه ته پرتی وی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را فرمایي عمر فاروق د قیامت په ورځ باندې به موږ تاسو سره دی حساب کتابم کیږي دغه نعمت حساب کتاب بم را سره کی موت قربان دومره د لوګي برداشت کېدو نه باند چې لوګه مو تیرا کړل دینه باند مونږ ته د خوراک ملو شو بیا بم را سره حساب کیږي حضور فرمایي او بیا بم را سره حساب کیږي کله دا سوچ کړي چې حساب کتاب شروع شي څه بکو ګلې خو ډېرې کو کنه چې نشته دی وګي یو فلانه دی مله په خپل حساب باندې مصبر نشته دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک راوی دی مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي چې ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان رسول الله مبارک فرمایي خلق مسکین هغه انسان نه دی چې خلکو نه غیر چاپیره تاویږي بس کچا یو روټه ورک یو نوړی ورکړه دوه نوړی ورکړلې یا یو کجوره دوه کجوره ورته ملو شه بس دعا وکي او سړی روان شي واپس شي رسول الله مبارک فرمایي دا مسکین نه دی دا پس مې دا خو سوالګر دی چې د خلکو تلاس نس حضور مبارک فرمایي ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس رسول الله مبارک فرمایي خلکو مسکین هغه انسان دی چې مال دولت دومره ورسره ني چې د خلکو نه بے پروا کی محتاج وی خلکو ته ضرورت دی د محتاج دي چې خلکو تلاس ونیسي خدای باوجود چې رسول الله مبارک فرمایي د خلکو نه سوال نه کوي خلکو ته چې خپل شکایت نه وړاندې کوي خلکو ته خپل غربتونه نه بیانوي چې رزق خدا سي غریب مچ بس ما روټي درک نه لګي او حضور مبارک فرمایي چې ولا يفطن به فيتصدق خلکو ته پتم نه لګي ځانم داسې نه جوړ کړي چې خلکو ته پته ولګي چې دا مسکین دی غریب دی خلکو ته پتم نه لګي چې خلک ول خپل اندي چې دی څور کی صدقه او خیراتونه ورکی نه خلکو ته ځان ښکارا کوي او نه خلکو ته په خله باندې وایي حضور مبارک فرمایي دغه سړی په صحیح مانو کې مسکین خدا ولې قناعت ته دکې کنم شته ور سره خو چې څومره ور سره دی په هغې باندې دته الله تعالی صبر ورکړی دی په دې باندې الله تعالی دله قناعت ورکړی دی حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دا د حدیث راوی دی فرمایي وی قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه حضور مبارک فرمایي وی کامیاب کم سړی دی کامیاب سړی هغه نه دی چې خټیر مال دولت ورسره یې خپ مړه خټه باندې خوري کورم شته دی سر د پاسه چتم شته دی خپ حیا او په عزت باندې وختم تیرې په مړی کې هم خلک شریکی په ژوندۍ کې هم خلک شریک دي یار دوستم لري رشتہ دارم لري هر څه لري خو چې کله وګڼي بیا هم چې 200 ګیلې به په خپل باندې چې رزق خو چې ډیر غریب یم او روزګار مو خراب دی فلانه دی او داسې نه حضور مبارک فرمایي دا سړی کامیاب نه دی قد افلح من اسلم حضور مبارک فرمایي کامیاب انسان هغه دی د قیامت په ورځ باندې تکلیفونه چې خلاصي بیا مومي هغه سړی دی چې څنګه کدن تکلیفونه خلاصي بیا مومي دا هغه انسان دی د قبر د تکلیفونو د عذابونو چې خلاصي بیا مومي دا هغه سړی دی چې اول خدای د اسلام په دایره کې را داخل شو مسلمانان شو ورزق کفافا حضور مبارک فرمایي هغه سړی کامیاب دی هغه سړی د خلاصي مندون کې دی چې د دومره رزق ورکړي شو چې د ضرورت ور باندې پوره دي چاته لاس نیولې نه دی دومره رزق ولا ورکړي شو دا سړی کامیاب دی وقنعه الله بما آتاه رب کریم ول کافی رزق ورکو چاته محتاج کړم نه
دی دا نه چې بینکونو کې اکاونټونه پیسو نه ډکي کور کې ورسره ډېرې پیسې پرتې نه دومره به هم نه ضرورت یې پوره دی کله خوراک ته ضرورت شي خوراک ورته ملاویږي کپړه ورته ملاویږي پیزار ورته ملاویږي چاته محتاج نه دی چې کله ایمرجنسي راشي نو بیا هم دته چې الله تبارک وتعالی غ ضرورت پوره کوي دغه سړی کامیاب دی چې دومره کافي ولا رزق ورکړی شو او چې څومره مال دولت ورته ملو شو بیا دې ور باندې ګیلې نه کوي بلکې وقنعه الله بما آتاه رب کریم په دې کافي رزق باندې دل صبرم ورکړی دی بیا قناعت ولا ورکړی دی او دا قناعت دومره لوی عبادت ته مسلمانان دا دومره عظیم او لوی سرمایه ده کنه چې رب العالمین قرآن کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه دې قناعت اندازه لګوي رب العالمین فرمایي هغه انسان که نارینه دی او که زنانه دی چې دی مؤمن دی او د ایمان نه بعد نیک عملونه کوي د ګناهونو نه ځان ساتي دوه خبره دي کې بیان شوي دی آیات کریمه کې دوه خبرې بیان کړي رب کریم یو خبره دا بیان کړي چې قناعت څومره لوی انعام دی چې الله تعالی چاله ورکړي په دې خپل حصے باندې صبر کول دا څومره لوی دولت دی چې الله تبارک وتعالى چاله ورکړي یو او دویم دا دی چې الله تعالی د آیات کریمه کې دا بیان کړی چې دا قناعت الله تعالی ورکوي چاله د دې ذریعہ سره کله به یو سړی په خپل حصے باندې صبر کوونکی چې سړی کله جوړیږي الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن هر هغه نارینه او زنانه چې د مؤمن ایمان وروړي د ایمان په دایره کې داخل شوی او د ایمان نه بعد بیا د نیک عملونه کوي کنه نو رب العالمین فرمایي فلنحيينه حیاتا طیبه الله تعالی فرمایي چې بیا مو د بندگانو سره دا وعده ده چې رب العالمین فرمایي چې زب دوی ته چې د ایمان مروړي او دنیا کې نیک عملونه کوي د ګناهونو نه ځانم بچ کی رب فرمایي دا مو سره وعده ده چې زب ول دنیا کې بهترین او خپل ژوند به ول دنیا کې ورکوم مزه خپل ژوند به ورکوم د خپل ژوند څه دی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي وی دا خپل ژوند چې د ایمان نه بعد په نیک عمل باندې ملاويږي حضرت علی سے فرمایي دا په خپل حصے باندې الله تعالی ولا قناعت ورکی په خپل مال دولت باندې بول الله تعالی صبر ورکی څومره مال چې ور سره کلګ دی او کډیر دی خو د په جبه باندې بشکوي نه د په جبه باندې بګیلې نه بلکې د بچکی د الله تعالی صبر ورکی په دې باندې نو ګوري یو چې دی دینه اندازه لګوي چې د مؤمن چې نیک عملي هغه ته چې الله تعالی په بدل کې ورکوي خو بیا خپل اندازه لګوي چې قناعت خلوی انعام دی کنه چې کم انسان خدای خوشاله کی رب ور ناراضي شي الله تعالی ول بدل کې څور کې قناعت ورکوي خپل حصے باندې ول صبر ورکوي او دویم دا چې چاله ورکوي هغه سړی چې هغه خدای خوشاله نیک عملونه کوي نو عملونه زمونږ عملونه دوه پیسو نه دي عملونه مو برباد دي او بیا چې بیا به قناعت د کم زین راشي بیا خپل حصے باندې صبر څنګه ملوش او چې په خپل حصے باندې صبر نه دا سړی ټول عمر لغم جنې ټول عمر له رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرامو ته فرمایي صحابه کرامو تاسو چې مسکین او فقیر تاسو چاته وایي غریب چاته وایي صحابه ته فرمایي قربان هغه سړی غریب دی چې چا سره دینار او درهم مال متای ني رسول الله مبارک فرمایي نه دا سړی غریب نه دی دا نه دی غریب به حضور مبارک ته پوس کی مالدار چاته وایي وی قربان مالدار هغه سړی ته وایي چې مال دینار درهم مالونه ډیر لري رسول الله مبارک فرمایي په مال دولت باندې څوک نه مالدار کیږي مالدار توپ چې دی په مال دولت باندې نه دی غنا چې غنا د نفس ته زړه مالدار توپ دی چې زړه مالدار ای کنه هغه په خپل حصے باندې صبر کوي د خدای شکر ادا کوي هغه چې بیا فریادونه نه کوي یو سړی سره چې دی زنګ د حکمرانانو سره خو چې دنیا دولتونه دی خو نه یو بل جامع ویسته سره آپ دستو گریوان دی ولی زکه خو چې قناعت نشته دی کنه مالدارتوب نشته دی زړه مالدارتوب نشته دی که زړه مالدارتوب رسول الله مبارک فرمایي مالدارتوب د زړه د زنګ پښتانه متل کې دغه حدیث ترجمه کړي رسول د پښتانه څه وی هغه سړی چې هغه سترګي وږي کنه د سره ټول دنیا هم د شي د مالدار نه مالدار هغه سړی چې سترګي مړی زړه مړی دا د حضور د حدیث ترجمه ده ګور رسول الله مبارک فرمایي مالدارتوب په مال دولت نه مالدارتوب د زړه دی چې
چې زړه مالدار ای درک به سره نه لګي خدای به خوشاله ژوندۍ تیرې مونږ خو خپل حصے باندې مونږ زره قدر صبر نه کړی څومره مونږ ته ملاویږي مونږ په صبر نه کړی تیر جمعه ما چې بر بیان کوم ما قصه وکړه چې زرته یو مثال در کوم چې مونږ په خپل حصے باندې صبر څومره کوو څومره مونږ چې دی په خپل حصہ باندې قناعت څومره کوو زه د تجربې تاسو ټول ور باندې تجربه شوی دا او شاید چې تاسو کې چا کړی می دا کارونه او تاسو ټول لیدلې دي مونږ او تاسو چې کله د فروټو دکان ته ودرېږو کده دکان ته ودرېږو کریډې ته ودرېږو د فروټو د 100 روپو د 200 روپو د 500 روپو چې دی فروټ والو دغه نه بعد بیا چې موږ خپل شاپر چې راته ډکی هغه غوټه ورکو او بیا دکاندار ته یې یو دانه شفتالو راواله ما بس یاره د دوه دانې الوچې راواله ما نو شرم او حیا خوشتنه دی موږ تاسو کې اګه دې دکاندار ته وی چې 200 د واغس خو شاپر کولو که دوه دانې ته راواله او خوره کنه خو استاد پیسو ځان لواغسته خدا خو څنګه بے صبري ده کنه څنګه بے صبري ده چې بے صبر یو چې ته 200 روپو د اغستې دي دغه نه یو دانه نه رو باسي ځکه کمیږي بیا د کور کې بچی په نه مړیږي او دا سړی چې دا خو د مستۍ نه ولاړ دی د دکان ته چې ولاړ دی دا خو مست دی دا خو بچی نشته دی دا خو کور نشته دی دا خو د ګرمۍ کې چې ولاړ دی دا خو د مستۍ نه ولاړ دی دا کله جمی کې ور باندې باران وریږي دا خو دماغ خراب دي ځکه بازار ته راوتلی دی ته خو بیړی چا په ذکر راوتلی دا خو مسلمان نه دی دا خو انسان نه دی هغه خو هیڅ کم نشته دی خو بس کور کې چې رزق نه خوري خو ماران دي خوري کور کې دا سوچ چرته کړی دی خدا غ بے صبری ده چې ما او ته الله تعالی چې په خپل حصے باندې صبر نه دی را کړی مونږ د بل درد او تکلیف نه دی محسوس کړی مونږ دا سوچ نه دی کړی چې راځم د دکاندار ته ودرېږم داسې 200 وږي تږي چې دی اب نورم راغلی وا بچی د دکاندار نه سودا کوي او یو دانه ورنه وچتې نو دا سړی خو چې د خو په تن درو ول دکاندار کا دا چې 200 دانې د ورځې ورنه مفت کې هر سړی وچتې نو دا په خپل بچول څوري خوري بوري خپل بچول داغه تکلیف مونږ نه محسوس کړی چې دومره وګی ته چې ته د بازار کې یو دانې شفتالو ته ټینګېدی نه شي او دا ته د بازار کې خوري خو مسلمان دومره لوی شاپر دی چې ټکو خدا کولو کو دلته روټ په غاړه ورته کېنه او استاد قسم چې ټول شاپر دلته وخوره کته ته چاوي چې بد دی وکړ خدای دې کور را کې دغه سړی خپل نه خوري او دې ریډ نه یو دانه اوچته دي ته وګی ته ګناست چې بیا ورته را دا خو بد کار دی غلطه خبره یاره دا مسلمان انسان دی چې ولاړ دی دا د غریبۍ ولاړ دی دا د مجبورۍ ولاړ دی دا د بچو لپاره یو 2 روپۍ حلال ګټلو لپاره ولاړ دی دا څه مړه څه دنیا خو نه ورانېږي خو دا یو دانه موتی اوچته کړه ادا سوچ نه کړه چې نستا پر ستا رونه خو نورم ډېر ګرځي ستا پر کې مشاهدونه خدا کله ډک دی خدا سه 500 نور راځي هغه ته یو دانه اوچته کنه د خدای دشمن ولې را سړی چې د تکلیف ولې ورکه خو پر خپل زهر باندې صبر وکړه چې کم دی واغسته کنه مونږ خو نشته د انصاف قسم د کوم کې انصاف راغی او قناعت را کې راغی کنه دا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي حدیث رسول الله مبارک کرتا بیانوما حضرت جابر سے فرمی بھی قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم القناعت کنز لا یفنا حضور مبارک فرمی وی دا قناعت په خپل حصے باندې صبر کول او د بل چره مال دولت تسترګ نه خړول ګیله او شکوه نه کول چې څومره رب درکړې پاغه باندې صبر کول او د خدای شکریا ادا کول رسول الله مبارک فرمی کدا په چا کې راغی د داسې خزانه ملو شو چې دا خزانه په زندګۍ نه ختميږي دا خزانه دنه دا خزانه نه ختميږي بیا قناعت یو خزانه ده دا یو دولت ته تو خو ځان کې راول ته ګوره چې زندگی دې چې د ټینشن نه فری کیږي کنه ټینشن فری زندگی په تیر کې کچره قناعت تر کې راغله دا رسول الله مبارک فرمی انسان حریص کنه که یو وادي د مال نه ټک شي بیا دې چره کوشش کی چره دا دوش چې دوه ټکی شي بیا ویش دا دریش حالانکه مسلمانانو ګوري دا خلک چې کله د قناعت یا د فقیری د مسکینی د دې چې کله علما تقریر ور باندې کوي فضایل بیانې نو بیا د باز خلک څه وي باز خلک کوي مولا خو چې خپل خپ سور کړي او خلکو ته چې دا کیسې کوي چې د غریبۍ دومره فضیلت ته او د فقیری او د قناعت او کله مولا له چې دولت ورکړي ودا خو بیا من کین دا خدا نه وي چې نه بس غریب خې مزه غریبۍ فضیلت ډېر مسلمانانو خبره دا نه ده دې حدیثو بیانولو مطلب دا نه چې تاسو مزدوري مکوئ پیسې ځان ډېر مګټئ
دې بیانولو مطلب دا دی چې تاسو مزدوري وکړئ ښه دولتونه وګټئ پیسې وګټئ خو چې کله چې دی که نه بیا د وسه بهر شي او ډېر بل سړي په رنګ چې که ته کروڑپتی او لاکپتی او اربپتی نشئ جوړېدلی که نه بیا ناروا لاره مه اختیاروه د هغې دپاره بیا په خپل شته دولت باندې صبر او قناعت وکړه دا مطلب دی دا مطلب خو نه چې تا سره د دولت ډېرې ګڼي دا ګناه ده چې حلال دولت ډېر وګټي ګڼي دا بده خبره ده دا مطلب نه دی ګوره مطلب دا دی چې مونږ کې د الله تعالی قناعت راولي په خپل حصې باندې صبر حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای عن فضالة بن عبید رضی الله تعالی عنه انه سمع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنعا بخاری سے ترمذی روایت را نقل کړی دی حضرت فضالة ابن عبید رضی الله تعالی عنه مبارک فرمی امام حضور علیه الصلاة والسلام د خلی مبارک نه برای راست اوریدل دی حضور مبارک سے حدیث بیان اول امام رسول الله مبارک نه اوریدل دی چې طوبى لمن هدي الى الاسلام نیکبختی د هغه انسان د پاره د خوش قسمتی د هغه انسان د پاره دی هغه انسان بختور دی نیکبخت دی هدي الى الاسلام چې هغه ته د اسلام طرف ته د دین طرف ته د هدایت وکړي شو د په دین باندې چې پابند شو د دین اسلام خپل کا وکانه عيشه كفافا وقنعا او رسول الله مبارک فرمی هغه سړی خوش قسمت دی چې دین اسلام د خپلولو نه باندې چلی بیا دته چې د ضرورت د پوره کولو لپاره دته چې رزق هم ورکړی شو دومره رزق ورکړی شو چې دی چاته محتاج نه دی چاته لاس نیولې نه دی بچی چا په دروازه کې ولاړ نه دی چاته شرمنده نه دی چا د وړاندې محترم نه دی دومره څه دته ورکړی شوي دي په خېټه باندې موړ دی په بدن باندې پټ دی پیزارې په خپو باندې شته دی دومره رزق ولا ورکړی شو وقنعا او رسول الله مبارک فرمی چې دینه بعد په دغه چې ضرورت لپاره کوم مال دولت پوره دی که نه چې دغه په دغه دولت باندې دله چې دی قناعت او صبر هم ورکړی شو حضور مبارک فرمی دا سړی خوش قسمت دی دا نیکبخت دی ولې ځکه دا چرته ناشکري نشي کولی قناعت والا انسان کله هم ناشکری نشي کولی کله هم چې هغه ګیلې نشي کولی چې رضا الله تعالی غریب پیدا کړی ما او زه چې بې وسه یم فلانه یم حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک د حدیث راوی دی حدیث بیانوم او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه خپل دوی مبارک داسې ژوند تیر کړی دی د مبارک فرمی ما به حدیث یادول د حضور مبارک چې هغه صحابه صفو کې د مو چې کم طالبانو د حضور د مسجد او د مدرسې د مبارک فرمی وي مونږ ته کله کله د ورځې یو کجوره یو کسته ملاوي دا مو خوراک وي څورځه به دان سره لې څورځه به مو خوراک ونه ک وي بیا ورځ دان سره لې چې زبدل وګ نه چې بهوش شوم دومره وګ شوم چې ما بدن کې طاقت نه و چې زو درېدلې وې زناس وې ما خبرې کړې وې چاله مو جواب ورکړې وې د وګ د وجه نه بس ما بدن کې دومره طاقت نه وي هغه وخت کې بچو چې کله بهوش پرې وته وي هغه وخت کې چې دا ټوټکې مشهور وي چې کله بچا باندې میرګی رال کنه میرګو دوره بور باندې رااله وی خلکو به خپل پونج د خپل دا به د مړی سره د سیومه غلې په دې باندې باغ د میرګو دوره چې دا هغه به دین اطلاع دی بچي هوش کې راته وی زه بدل وګنه به وش شوی او ما په دم به خلکو خبره به مورېدي خو بدن کې طاقت نه و چې غړېدل وي بدن کې طاقت نه و چې زناس وي صحابه کرام برال لغه بس ما به مړی پورې بغوي پوند مګلې هغه به دا ګمانو چې ګندا میرګو لاندې کړي میرګو دوره ور باندې راغلی دا وی ما بس لکه وی چې صحابه کرامو زه چې د مرګو نه ملاندې کړي زل وګ لاندې کړي ما ته د خوراک ضرورت دی دا سه حالات په د باندې خپل تیرې ده خو قناعت بیا هم کړي بیا هم چاته ګیلې نه دی کړي د مبارک به فرمایل وی زب چې کله کله به ډیر وګ شو مسجد کې کړه وی بار بار وته ملارې ته وی ما به په دلاره باندې چې صحابه کرام تیریږي ته یو مسلې ته پوس بور نه کوم کچرته ماته روټي ستو کو وی اسانه مسلې چې ټول صحابه ته معلومه وي دا اسانه مسله ماته به معلومه وا اسانه مسلې به ما چې د خلکو نه تپوس کو ولاره کې څوک بر باندې راغی ما ورته رفلانه مسله څنګه ده وی جواب به را کړنه به تیر شو وی ما بزله کې چې مسله خو ماته یاد و خو روټي ست به کړه وایګ زه خو وګم وګره وسته مبار وی بل براغه بل وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک برنګ شخصیت بمرال وی حضور مبارک را باندې راغی موت قربان دا مسله د ویډیو مبارک ماته مسکې ده ماته فرمایلی ابو هريره راځه ما پس راځه ستا مسله ماته معلومه ده چې کومه مسلې بار رويسته دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک بیا هم ګیلې نه دی کړي شکوي بیا هم نه دی کړي حالانکه تجارتونه خو کولې شو لدی پیسې نشوي ګټلې او هغه باوجود بیا چې کله قناعت وککنه د حدیث چې زر ته بیانوم خو د ژوندۍ چې د خپل عملی کړي او د چې د حدیث
ثمره ملو شوې ده ځکه د مبارک د حدیث بیانې بیا داسې وخت راغی چې دی بیا د مدینې منورې گورنر جوړ شوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی د مدینې منورې گورنر دی د بچی زرګونه درهم به د بیا تنخواه او چې کله به تنخواه واسه بیت المال نه دی مدینه منوره کې ګرځیده هغه ټول تنخواه به د مدینه منورې په غریبانو باندې تقسیم کړ درې لوریانې وې زامن یونه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ټول تنخواه به تقسیم کړ چا به ورته وی ابو هريره څه خو ځان سره کور تم یو سکنه کور کې ځان ته څه جمع کوي کنه هغه به ورته فرمایله صحابه کرامو د لوګي څپېړې ما خوړلې دي ما ته پته چې غریبي څنګه ما ته پته چې لوګه څنګه دا دي غریبانو ته څه کسه د پیسې ورکوم چې ما د غریبۍ زور کتلې دی ما د لوګي گزارونه خوړلې دی مبارک فرمی وی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک را فرمی یا ابا هريره کن ورعا تکن اعبد الناس ما ته فرمی ابو هريره تقوادار جوړ شه د ګناهونو ځان ساته په ټولو کائناتو کې به زیات تقوادار بیاته پرهیزګار جوړ شه ټولو کې زیات عبادت گزار به ته به زیات عبادت گزار په زندګۍ کې بل څوک نه د عبادت گزار جوړېدو طریقه رسول الله مبارک ورته کون ورعا ته چې پرهیزګار شه تقوادار شه تکون اعبد الناس ته په کائناتو کې ټول نه زیات د عبادتونو والا بته ته نه به زیات عبادت څوک نشي کول وی بیره ته فرمایي چې وکون قنعا تکون اشکر الناس ورته فرمایي چې ابو هريره څومره چیرته ملاویږي کنه حلاله حلاله چې څومره ورته ملو شو پاغه باندې صبر کوه شکوې مکوه ګیلې مکوه تکون اشکر الناس د خدای په بندگانو کې به ټولو نه زیات شکر گزار بیاته کزان شکر گزار بنده جوړول غواړي او وایي چې زه د خدای شکر گزار بنده جوړ شم رسول الله مبارک فرمایي ته په خپل حصے باندې صبر کول ایزده کا چې کله په خپل حصے باندې صبر وکړو ته بیا شکر گزار بنده جوړي بیا به د خدای شکر ادا کوي هغه په خپل حصے باندې صبر ني نو چې کله زرګونه در سری بیا به ګیلې کوي چې لکونه وای راسه چې کله لاکپتی جوړ شي بیا هم چې شکر نه وباسي بیا هم چې فریادونه کوي روزګار مو خراب ته دکانو پیسې نه ګټي او گاډي او مزدوري نه کوي فلانه ده بیا به چې د کروڑونو کوشش کوي چې کروڑونو شي بیا به د ربونو کوشش کوي نو ټول عمر لا به چې په خله باندې شکوه او ګیلې کله هم د خدای شکر ادا نه کوي ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې وکون قنعا تکون اشکر الناس ته چې دی قناعت والا جوړ شه خپل حساب باندې صبر وکړه نو ته په ټولو کائناتو کې به ته زیات شکر گزار بنده د خدای جوړ شي واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ورته فرمایي چې کوم پاکه بهترین او ښکلې لاره دی د ځان دپاره خوښه کړې ده څه په خپل ځان باندې پیرزو دي دا چې په بل مسلمان باندې پیرزو که تکن مؤمنا نو ته به د کامل ایمان والا جوړ شي بیا به ته د ایمان په خوږو باندې به هله پوه شي چې کم څه ځان دپاره خوښ کړي نیغه او نیک او پاکه لاره هغه ته د بل دپاره هم خوښه نو ته زه ته په ځان باندې دا پیرزو کوم چې زما استاد سترګو د وړاندې چې ډېر په تکلیف او مشقت باندې مو چې سودا راوړي او ډېر تکلیفونه د هغې د خرڅولو لپاره زه تېرومه زه ته په ځان پیرزو کوم چې دا رانه مفتو کې خلک اوچتوي یو دانه دې وړي او خوري دي په ځان یې پیرزو کولی شو دا چې په ځان یې نشو پیرزو کولی نو بیا بل غریب باندې څنګه پیرزو کوي خو ظاهره خبره ده چې ځان دپاره یې څه خوښ کړي یا د بل مسلمان دپاره نه دي خوښ کړي که نه همدغه وجه چې ایمان د ایمان په خوږو نه پوهېږو همدغه وجه ده چې مونږ تاسو چې دی مونږ او ستاسو زړونو ته هغه سکون نه میلاویږي چې کوم د مؤمنانو زړونو ته میلاوېده ایمان کامل نه دی که صرف په نامه مسلمانی پاتې ورځ ته ورځ باندې یوم البتر ده یو ورځ د بلې نه پسې بدتره ده بلې نه بدتره ده او ما چې ډېرو ځایونو کې دا خبره کړې مخکې به چې دی د هر یو شي به چې احترام و دین اسلام ته به خلک په درانه نظر به ورته خلکو کتل چې کله به چې دی زموږ او ستاسو په دې علاقه کې به چې کله اذانونه شروع شول کورونو کې به خلکو ټیویان بند کړل څه چلې یاره دا چې د اذان اواز شروع اذان شروع شو بیا چې احترام ختمېده بیا به صرف اواز سلو که اوس چې غوږونو کې هینډ فرې ورکړي موبایل ته پروت یا ځان نه چې تقریر د خو نه خطبه نه چې مړه د حج خطبې خو د شروع دی څه کوي هغه احترام ختم شو مخکې به مونږ تاسو قرآن مجید چې دی هغه به د کورونو کې زنانه و درې څلور کڅوړې به ورته د کپړې نه ګنډلې په هغې کې به م قرآن بندوو شرکولاو به مو کو په ادم به احترام باندې مو یو کڅوړه ورنه ایستا او مو خیسته ورته خوراک او بیا مو قرآن مجید څلور مخه ښکل کو بیا مو زړه پورې ونیو بیا به م کولو کو تلاوت به مو کوو اوس هغه احترام شته دی اوس خو قرآن مجید چې دی په تاکونو کې کورونو کې چې دی دوړو ووال څوک در اغستو نشي چې تلاوت ورکې وکړي
د نیټونو لپاره چې دی ټیم شته دی، موبایلونو لپاره ټیم شته دی، د ټیویانو کتلو لپاره ټیم شته دی، تاشونو لټوګانو لپاره ټیم شته دی، خو د قرآن د تلاوت لپاره کورونو کې ټیم نشته دی. نو د ایمان خواږه به څنګه زموږ تاسو نصیب شي؟ څنګه به د ایمان په خوږو باندې پوه شو؟ مخکې به چې کله چا کره مړی وشو نو بیا به چې ګاونډیانو به هم کور کې ټي وي نه لګو. ولې؟ یاره دا ګاونډیانو کره مړی شوی غم دی ورکره. اوس هغه احترام شته، هغه عزت اوس شته دی. مخکې به چې کله جنجونه روان وو، زنانو به چې کله جنج روان کړی وو، نو چې کله به ادیره راله زنانه به خاموش یاره ادیره د مړي ګناه ده. چې کله به جومات راغی، مدرسه به راله، د خدای کور ته به راورسېدل، هغوی به چې دی هغه شور او چغې به بند کړي، یاره جومات دی، د خدای کور دی، قرآن مجیدونه پکې د مسلمانانو د عبادت ځای دی. اوس ای مسلمانانو چې کله زنانه په چلو کې جنج روان کړی که نه، ښې سم دم خاموش به روان چې کله جومات ته راورسېږي دلته به بیا چې چغې غوبلې جوړې کړي. بیا زموږ حیثیت دې ته راورسېده. صرف په نامه باندې مسلمانی پاتې دی. مسلمانانو پر رب یقین وکړئ، نو بیا به چې دی چې ما او تا چې ځان دپاره کومه د کامیابۍ لاره خوښه کړې، هغه د بل دپاره نه ده خوښه کړې، هغه مو په بل نه ده پیرزو کړې، ځکه خو د ایمان خواږه مونږ ته نه نصیب کېږي که. حضور نبی کریم علیه السلام مبارک بیا ورته فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته چې واحسن جوار من جاورک تکن مسلمن، چې کم خلک ستا ګاونډیان دي د هغوی سره ګاونډیتوب په بهترینې طریقې باندې وپاله، ښکلې زندګي ورسره تېره کړه، ته به د کامل مسلمان بیا جوړ شي. چې کله د ګاونډیتوب خیال وساتې، کامل مسلمان به بیا جوړ شي. وی بیا راته فرمایي چې واقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. راته فرمایي ابو هريره دنیا چې دی که دا د خندا ځای نه دی. دنیا کې چې لهو لعب و فضولیاتو کې ژوند مه تېروه. دنیا کې خنداګانې لږې کوه، لږ خانده، ځکه ډېرې خنداګانې زړه مړ کوي. د خدای ذکر، د خدای یاد د زړه نه وباسي. چې ډېرې خنداګانې کوي دې سره د مخ نور ختم شي، د انسان د چهرې روب ختم شي، زړه مړ شي، د خدای یاد پاتې شي. دا مونږ ته نبی کریم علیه السلام مبارک د هر یو شي علاج وښودلی دی، هر څه یې راته بیان کړي. او که داسې نشوه بیا داره کران نه لل، نو بیا چې دی بیا خو په جبه په خوله باندې دغه ګیلې بیا به ګیلې کو. که مالدار دی هم ګیلې وشکو کې دی، که غریب دی هم ګیلې وشکو کې دی. حالانکه که زموږ د اسلافو زندګي وګورئ، یقین که د زما او ستا او غریبي نه ده، دا د صحابه کرامو زندگی ته بیان شو، د ابو هريره زندگی بیان شو. مړه ما او تا باندې زه ته یا زموږ بچي یا زموږ ګاونډیان یا زموږ رشته دار نه په ایمان وایي کله د وږې نه بېهوشه شوي دي. دوی دومره لوږه ور باندې راغلی چې دوی ته خوراک نه میلو شوی دی، بېهوشه شوی دی. چې داسې حالت در باندې نه راغلی صحابه کرامو په رنګې زندګۍ هغه تکلیف راته نه دی رسېدلی چې هغوی کوم تکلیفونه برداشت کړي دي. نو بیا چې دی بیا ګیله په کومه خوله باندې کوي، شکوې بیا څنګه کوي؟